که یو سړی په لاره باندې روان یو د روژې په حالت کې او مچ یا ماشه د هغه تیر شي روژه ورسره ماتېږي که نه په دې سره روژه نه ماتېږي ښه د مسواک نه چې لږ شان ډکې را جدا شي او د روژې په حالت کې هغه تیر شي د انسان نو دې سره روژه نه ماتېږي ښه دی وایي زموږ په کور کې یو ماشومه ده هغه اوس بالغه شوې ده د هغې دماغي توازن ټیک نه دی کله بالکل پاګله شي او کله بالکل ټیک شي نو اوس په دا چې بالغه شوه روژه به نیسي او که نه به نیسي داسې انسان باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې کله دا ټیک کېږي د الله جل شانو احکامات ورته متوجه کېږي کله چې دې پاگلپن دا پاگل شي او دماغي حالات خراب شي په کومه ورځ باندې په هغه ورځ د روژه نیسي او په کومه ورځ باندې چې دماغي حالت درست نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي بیا به روژه نیسي ښه وبصوم غد نويت شهر رمضان اللهم اني لك صمت داسې قسمه دعاګانې دا په احادیثو مبارکو کې دي نو په کم کتاب کې دي او دویم په ژبه باندې د روژې نیت کول دا ضروري دي نه په ژبه باندې د روژې نیت کول دا ضروري نه دي نیت اصل کې د زړه ارادې ته وي بس چې تا په زړه کې وي چې زه روژه نیسم د دې ورځې د رمضان المبارک بس دا کافي ده